حدیث کې راځي وی افضل ترین صدقه هغه یو ده وی کومه صدقه چې سړی د تندرستۍ په حالت کې ورکوي چې یو سړی تندرست دی نو طاقت دی پکې په دې وخت کې د صدقه ورکړي دا افضل ترینه صدقه ده. کله چې یو سړی بې دسته شي په کټ باندې پروزي مرګ په سترګو باندې وي نو د دې صدقې څه فایده؟ بیا کته وی د پلانې مال د فلانی شي بل مال د بل شي. حضور پاک وي په دې وخت کې خو کته او نوې ستانه په صدا میراث اسیم تقسیمیږي خو بهتره صدقه هغه د انسان چې کم په خپل طاقت قوت کې ورکی. فاطمه بن قیس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا زکات د مال نه علاوه نور مالم داسې دی چې هغه مونږ له ورکول ضرور دی. وی بیا هغې نه پس ته د دې آیات تلاوت کو دا حضور پاک دا آیات ویلی والسائلین وفی الرقاب. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د قیامت په ورځ باندې به یو کس راشي وی دې دته به الله وی څه دې راوړي دي؟ وی ما خو تاله ډېر زیات مال درکړو. چرته دې استعمال کړی دی؟ څه دې پې کړی دی؟ الله وی مال خو دې راکړی وی مال مې په فقراو کې تقسیم کړی دی. خو چې کلم صدقه کې صدقه به دې وجې نه کې چې خلک راته سخي ووایي خلک راته مالدار وي دې د وجې نه کې چې الله خوشحاله شي دې له صدقه ورکول دي. نو وی چې کله دی وی الله مال مې دې له صدقه کړی دی ډېر زیات مې غریبانانو له ورکړی دی نو الله تعالی به ورته دروغجنه تا مال دې دپاره صدقه کړی چې خلک راته په دنیا کې مالدار ووایي. خلک وایي چې دا سړی خو ډېر زیات سخي و زه د دې بدلو نوم درته په دنیا کې ملو شوی دی. فرشتو ته به وی ونیسئ جهنم ته وغورځوئ. ټول عمر دې مال صدقه کړی دی ټول عمر دې د الله په لار کې مال ورکړی دی خو صرف د ریاکارۍ دپاره دې ورکړی نو الله ته هغه قابل قبول نو. بل حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کم سړی چې د الله په لار کې یو دینار ورکوي دا بهترینه صدقه ده او ټولو کې بهترینه صدقه هغه ده چې خلک په خپل اهل و عیال باندې وکړي. چې کور کې د ماشومان د لوږې مري په کار دا دی بهتره صدقه په دې باندې وکړي نو د دې ډېر زیات فضیلت دی. بیا هغې نه پس ته چې کم ستا رشتې دار دي هغې باندې صدقه کول پکار دی. بل حدیث کې راځي حضور پاک وایي کم سړی چې په الله باندې ایمان راوړي په قیامت باندې ایمان راوړي نو وی دله پکار دا دی چې د مېلمستیا وکړي. دا هم یو صدقه ده دې سره د انسان رزق زیاتیږي مال کې برکت راځي. یو بزرګ باره کې راځي ډېر زیات سخي و ډېر مال به د الله په نوم باندې صدقه کولو. یو ځل دی وایي چې الله ستا په نوم باندې خو مې ډېر مالونه صدقه کړي دي ته خو راته وښیې چې یاره کم یو مال مې قبول شوی دی که نه دی قبول شوی؟ د شپې چې په خوب کې ګوري نو رب ذوالجلال ورته ښیي چې ستا په دې ټول مال کې ستا یو دینار قبول شوی دی. نو دی اوس ډېر زیات خفه شو چې ټول عمر مې دومره زیاتې صدقې کړي تش پکې یو دینار الله ته قبول شو. وی الله دا یو عمره له واپس راکړي. نو په خوب کې یو فرشته ګوري یا دینار ورته واپس کوي. وی ته چې کله یو دکاندار لاړ شي نو دا دینار ورته مخې ته که ورته د دې مال سودا راکا خو په قیمت به نه اخلي په وزن به سودا اخلي. قصاب لذي نو هغه قصاب ته یو تله کې دینار اچولی دی او بله تله کې ورته غوښه راکا ورته وی په وزن خو غوښه ډېره لږه کېږي وی که په قیمت وی ډېره به وشي وي نه ماله په وزن نه که هغه لږه غوښه راکټ کې په کېږدي بیا لږه غوښه تر دې پورې چې خو ډېره پکې واچوله هغه خوځیم نه او ورته یې چېرته دمګړی شانتې که څنګه په دې دینار دې دم اچولی دی که څنګه چې همداسې ښکته پروت دی وي نه په دې خو دله زه نه در کوم. بیا د سبزۍ دکان ته تلی دی ورته په دې بس په وزن سبزي وشي هماغه شانتې تله ډکوي د ذهنه نه خوځي. د شپې چې بیا وده شو خوب کې فرشته ګوري ورته وی ماله خو په دې څوک سودا نه راکوي وی دا خو د دنیا تللی دی وی چې دا ټوله دنیا په دې کې واچې دا د الله په نس باندې قبول شوی دی او چې کم د الله په نس قبول شي د هغې وزن ډېر زیات دی. که دا ټوله دنیا یو طرف ته کې که ستا ډېر اعمال هم بد وي هغه ټول یو طرف ته کې دا یو دینار بل طرف ته کې ستا دا دینار بدرونی که یو دی خو الله ته قبول شوی دی نو د الله په وړاندې داسې مال ورکوي چې هغه قبول شوی وي. د دنیا معامله ګورئ ګوره که چېرته یو سړی عدالت ته ځي څه کیس وي
نو که دی عدالت ته وړاندې شي نو دی ځان سره پیسې لګي زیاتې یوسي دی وي څه پته لګي که چېرته زیات ضرورت مې راغو څه به کوم چې جیب کې خو مې څه پیسې وي که نه نو دا صدقه زمونږ دپاره د یو زیات پیسو حیثیت لري که چېرته زکات کې مې کمې وي یا نور اعمالو کې مې کوي وي الله به په دې باندې پوره کړي امام غزالی رحمه الله وی او امام نخعی مجاهد رحمه الله هم دا قول لی هغې فرمایي وي د زکات نه علاوه صدقه ورکول ډېر بهترین عبادت دی ګورئ دې سره د انسان اعمالو کې نور هم اضافه کیږي مسلم شریف کې حدیث راځي وی یو سړی وی هغه اوازونه اورېده وی رویزه وایي چې زه د پلانې دی پټي ته یو بل ته اوازونه کوي وی ده وی چې یاره دا مې هسې وهم دی چې بیا وکته یاره واقعي دا رویزه خو یو بل ته آواز کوي وی زه رویزې پسې روان شوم وی چې لاړم هغه هلته کې باران یې راورولو باران د ولې په صورت کې راغو دلته یو پټي ته یو سړی په پټي کې لګیا دی ګوټ کوي وی هغه ورته لارې سمولی به خپل زیونو ته لاړې وی زه چې ورغم ما ورته څه دی نوم دی وی پلانې مې نوم دی وی هماغه نوم یې و چې کوم ما په رویز کې اورېدلی وی مې څه عمل کې داسې چې رویزه ښه ستا په نوم باندې راغلی ده او دلته راورېده د اوبو شکل یې اختیار کو ستا پټي ته راغه او وی 3 کاره کوم وی کله چې زما په دې پټو کې فصل وشي وی یو حصه خپل ځان له بیله کم خپله خورم یو حصه اول صدقه کم او 3 حصه واپس په دې پټي باندې لګوم وی دې وجې نه الله تعالی زما دپاره خاص باران را اورلو من یقرض الله قرضا حسنا یضاعف له رب ذوالجلال وی چې مال څوک قرضه راکړي بهترینه قرضه مال راکړي نو د دې په دوګله په ډبل پن به زه دله صدقه ورکوم مال به وله زیاتوم روایت کې راځي عبدالله ابن مسعود سے وی ابو دحدا رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیات واورېد نو حضور پاک له راغه یا رسول الله وی الله ته د قرضې ضرورت شته وی الله له چې ته قرضه ورکړي د هغې په بدل کې تاله جنت درکوي وی ښه وی زما 2 باغونه دي وی ډېر ښکلې باغونه دي وی دواړه مې الله له ورکه دواړه مې صدقه که د کجورو ډک باغونه دي حضور پاک ورته وی نه وی یو ځان له ایثار که د خپلو بچو دپاره یو صدقه که وی خلکه ګواه اوسئ وی چې زما په باغونو کې ټولو کې بهترین باغ دی چې په هغې کې 600 د کجورو ونې دي مې د الله په نوم صدقه که چې کله کور ته راځي نو ښځه هم د صحابي ښځه ده ورته وی څه دی وکړو وی بهترینه سودا مې وکړو څه سودا دی وکړه وی د الله په نوم مې هغه ښه باغ صدقه کو وی ابو دحدا په ژوند کې دی اول ځل بهترینه سودا کړې ده وی د دې په بدل کې به الله جنت راکوي او دا اوسنی خو چې کور ته راشي یاره چاله مې صدقه ورکړې ده ولې دې ورکوله څه چل دی چې ورکړې دی دا والا بس الټه به درته په ګریوان کې لاس واچي چې یاره څه چلو ولې صدقې ورکې پرېږده چې مال جمع کړو د بچو ژوند مې ښه شي بچو له به پې جایداد والو دا به پې وکړو هغه به پې وکړو خو د صحابیاتو یو عجیبه سوچ و صحابو سوچ دنیا نه کټ شوی و آخرت طرف ته سوچ و که مال رب ورکړی دی مال للت یې ورکړي دي او صدقې ډېر لوی فضیلت دی یو حدیث کې راځي ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء حضور پاک وی وی صدقه د الله غصه ختموي او د خراب مرګ نه دی ساتي مرګ خو هر چاله راتګ دی خو چې خراب مرګ د خلکو وي نو الله د هغې نه ساتي بل حدیث کې راځي وی چې کله په انسان باندې تکالیف راځي او دی صدقه ورکي وی صدقه چې څنګه ورکي وي د 80 دروازې د تکلیفونو الله بندي کي 80 دروازې د تکالیف الله د بندي کي علامه جوزی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي روضة المشتاق کې وی یو ښځه وه وی دې صدقه ورکه روټۍ خوړه وي څوک غریب راغی خولې له نوړی وړه وی چې هغه وی د الله په نوم راکړي وي هغه نوړی واپس کې خو فقیر لی ورکه وی خاوند دې په پټي کې ګوټ کولو وی دا وله لاړه وی هغه بچی یو طرف ته کېنولو وی چې پټي نه به پیازو پاڼې راوشو کوم خاوند له به ورکم چې روټۍ سره وخوري وی دې کې شرمخ راغلی و بچی تې نو خوله کې ونیوه وی بس دالته حق حیران ودرېده وی الله وی که هغه نوړی مې د خولې نه شکولې د صرف ستا رضا دپاره نو نن د دې شرمخ د خولې نه دا نوړی وکاږې مالی واپس راکړي نو یقین وکوي هغه د دې خولې نه الفاظ وتلو
او په دومره وخت کې وي هغه شر مخ واپس راغوا بچی ورته کې خو روان شي نو چې دی الله رضا د پاره صدقه ورکا الله ولا څومره لوی انعام څومره لوی اجر ورکو حدیث کې راځي دا او مرضعکم بالصدقه وی ځان نه تکالیف په صدقو باندې لري کوي اشرف علي تنویر رحمه الله لیکي وی زمون په وخت کې یو خان وو وی چې پاغه باندې بس تکلیف راغو نو وی حکیم ته به او وی چې راشه حکیم براغو نسخه به ولیکله وی د بخپل کس واستلو چې لاړ شه د دې نسخې قیمت معلوم کا څومره قیمت ته ده چې معلوم به کو هغه قیمت نو د به هغه نسخه به نه راوړه هغه پیسې به راواغې صدقه به کې چې څنګه به صدقه کې دی به ټیک شو د وی زما د مرض د صحیح کولو دا یو طریقه ده امام بخاری رحمه الله لیکلی دی وی عبد الله ابن مبارک صاحب له یو کس راځي ورته وی حضرت وی زما په خپه کې زخم دی وی او کله دا غ زخم شو نه سمېږي وی سو کم دی د پاره او ورته وی چرته کوې او کنه چې چاته د اوبو ضرورت هغه چې کله کوې کني چې هغې نو اوبه راوځي دلته د خپې اوبو وینه وچیږي چې کله هغې نه اوبه مکمل لا شروع شو خلکو سکل شروع شو دلته زخم ټیک شو په اوو کالو کې نه سمېده والله دا دی په دې طریقې سره سم که په صدقو ډېر فضایل دي والسخي قریب من الله بعید من النار سخي سړی خو الله ته نږدې وي او د جهنم نه لري وي یو عالم دی منصور بن عمار رحمه الله د یو ځل ولاړ نو د په مجلس کې چاوي یو فقیر سړی ناست وي ماته د 4 درهم ضرورت دی نو دی وی منصور بن عمار رحمه الله وی کدل چا 4 درهم ورکه زه به ته 4 قسمه دعاګانې کوم نو یو غلام پاسې دو د يهودي غلام او وی زه د 4 درهم ورکوم وری کوله وی څه دعا درته وکم وی اوله دعا دا وکه زه غلام یم چې زه آزاد شم دویمه دعا راته دا وکه زه فقیر یم چې غني شم مالدار شم ورته دعا وکه وی درېمه دعا یې ورته دا وکه ورته وی زما آقا ډېر ښه سړی دی خو یهودي دی وی هغه ته دعا وکه چې الله ورله اسلام ورکړي هغه ته هم دعا وکه وی 4مه دعا وی چې الله مې ګناهونه معاف کړي داسې دعا راته وکړه چې کله لاړو د مجلس ناقا ورته وی چرته وی غلام ورته وی حضرت وی د منصور بن عمار صاحب درس کې ناستم ناوخته شو ټوله کیسه ورته وکړه وی ښه ورته وی پیلنې دعا وی چې تا دا غوښتې وه چې زه غلام یم آزاد شم وی زه د الله په نوم مې آزاد کې دویمه دعا دې څه غوښتې وه چې دا مې وغوښته فقیرم مالک ولا 4,000 دیناره ورکوي دا والا مالداره شوې درېمه دعا سوه چې یاره زه مسلمان شم وی ما ته کلمه وښایه خپل آقا ته کلمه وښوله هغه کلمه ویله ایمان وروړو 4مه ده وی 4م زما په وس کې نه دی وی 3مې په وس کې وو وی دا 4م د رب په وس کې دا به هغه کوي د شپې چې کله مالک اوده کېږي په خوب کې ګوري رب ذوالجلال ورله په خوب کې راځي ورته وی ای بنده وی 4 وی 3 ستا په وس کې وي ته وکړې وی 4م ستا په وس کې نشته خو زما په وس کې خو شته وی ستا ګناهونه مې معاف که ستا د غلام مې معاف که او وی چې چا ورته دعا کړې د هغه ګناهونه مې ټول معاف که صدقې برکات وکړه څومره لوی فضیلت دی د دې خو مونږ خو مال په دې زړه باندې ایښي هلته به غریب تړه کېږي یاره نه صدقه ورکوم په مخ مروت به ورکوم صدقه به هغه سړي له ورکوم چې کم پهچان مې ورسره نه الله خدا نه وي چې چا سره دې پهچان شته هغه له صدقه ورکوه چا سره دې نشته هغه له مه ورکوه نه دا غلطه خبره ده حدیث کې راځي حضور پاک وایي تصدقوا فإن الصدقه فکاکم من النار وی صدقه ورکوي وی صدقه به تاسو د اور نه وساتي د محشر په ورځ باندې به 4 کسان راوړاندې شي هغه 4 کسان نه به تپوس کی په هغې کې به یو پیلنې عالمي هغه عالم چې کم په خپل علم باندې عمل کړی وي رب به ده ته وایي جنت ته داخل شه ځکه په دنیا کې د علم حاصل که په دې د عمل وکړه ستا فیصله دا ده چې جنت ته داخل شه دویم به هغه سړی وي چې کم مجاهد دی د جهاد کړی دی د رب د پاره او د رب د پاره ځان شهید کړی دی د به روی جنت ته داخل شه دریم به حجي سیوي حج به کړی وي د الله رضا د پاره ورته به وایي چې یاره تا حج کړی دی تکالیف دې اوچت کړي دي ستا ګناهونه الله معاف کړو زه جنت ته لاړ شه 4م سخي سړی
چې صدقې کړې وي سخای کړې وي نو دته به الله وی جنت ته داخل شه. بیا به د دې څلورو واړو خپلو کې مکالمه وي، یو وي زه به مخکې ځم، بل وي زه به مخکې ځم. الله تعالی به حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ته وی د دې په منځ کې فیصله وکړه چې څوک به مخکې داخلیږي. کله چې حاجي سړی داخلیږي هغه ته به وي سلک ته مخکې ځې، وي او زه مخکې ځم. ولې وي ما خو حج کړی دی او قبول شوی دی. ورته وی حج طریقه دی چا نه زده کړې ده؟ جی ما خو د عالم نه زده کړې ده. نو ادب خیال به دې پکې راشي، خیر د عالم به دنه مخکې لاړ شي. ویو جی بالکل ټیک ده، ما ته خو د حج طریقه ده ښولې ده. بل ته به وایي شهید ته چې ته ولې ځې؟ چې ما خو ډېره قرباني ورکړې وه، خپل ځان مې قربان کړی و رب ته. زه وایم چې زه مخکې لاړ شم. شهادت فضایل درته چا بیان کړي دي؟ جی ما ته خو فضایل مولوي صاحب بیان کړي دي. د ادب خیال نه ساتي، ولې نه ساتم؟ زما نه مخکې د مولوي صاحب لاړ شي. دا شان د مکالمه به سخي ته کېږي، سخي به وایي یاره دی د مخکې داخل شي. چې کله عالم مخکې ځي دی به ودرېږي په دروازه باندې، الله زه نه ځم مخکې. ولې؟ الله که دې سخي سخاوت نه وی کړی ما به علم څنګه کولو؟ که دې سخي ما له کتاب نه وی اغستی ما به سبق څنګه ویله؟ که دې سخي زما په مدرسه کې چنده نه وی ورکړی ما به څه کول؟ نو الله تعالی ته وی الله وی زه درخواست کوم زه به د سخي نه پس ته داخل شم، اول دا سخي جنت ته ننباسه. الله به د عالم خبر ومني او دا سخي به د عالم نه مخکې جنت ته داخل شي. څومره لوی فضایل دي د سخاوت. مال چې ګټې یقین وکړه په ورکولو سره ګورې مال زیاتیږي، په ایښودو سره مال نه زیاتیږي. او مال زمونږ د ټولو د ایمان دی د عقیدم ده چې مال الله خلکو له ورکوي. یو ځوان دا اراده وکړه، حدیث کې راځي بني اسرائیلو کې چې زه به مال صدقه کوم، د شپې پټ به روزم. چې د شپې راووتو مال یې چاله ورکړه، هغه کس ډاکو و او ډاکو د خولې نه مشهوره شو چې یاره سړی خو ماله مال لا کړی د ویزه خپل کار به کوي، سبا به بیا ورکوم. بیا شپې تیاره کې راووتو بل چاله مال ورکو، تیلی ورکه نو هغه زانیه ښځه وه، هغې لی ورکو. خلکو کې بیا مشهوره شو چې بیا مال غلط صدقه که. دریم ځل چې راووتو د شپې بیا مال صدقه کو، هغه مالداره سړی و. نو د شپې خوب کې ویني الله ورته خفه کېږم تا زما رضا دپاره راکړې ده، ته ګوره زه د دې مال څومره فایده در کوم. چې کم ډاکولی مال ورکړو الله د هغه مال صدقې د وجې نه ډاکي نه بچ که. کمې زانیې له ورکړو هغه ښځه د بدکارۍ نه منې شو د مال د وجې نه. او کم چې مالدار له ورکړو مالدار بخیلو الله په هغه کې سخا کې خودا. نو حضور پاک وی تصدقوا صدقه ورکئ فإن الصدقه فکاکم من النار، وی صدقه تاسو د جهنم د اور نه بچ کوي. نو د زیات تر صدقه چې ورکوئ نو خپل اقربا وګورئ، رشته دار مو ګورئ. مونږ خو مخ مروت د پاره صدقې کوو او خپل خپلوان مو پریښي دي. کاغي غریبانان ناست وي بعض بهترینه صدقه ګورې دا ده چې تی په ځوانۍ کې ورکې صحت دې روغې مضبوطې، خو چې بوډا شي بیا صدقې ورکې چې پلاني له ورکه ډنګلي له ورکه بیا خو د ناسم پاتې ده. الله تعالی دې زمونږ مالونه خپل دربار کې قبول کړي او موږ له صدقې توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سوالات شوي دي، سوالات څو منټه به لګي. په باتروم کې مسواک کولی شي، بالکل کولی شي، جایز دی. قبرستان د پاسه مسجد جوړول چې شخصي قبرستاني د خلکو ذاتی قبرستاني نو هغه نه به اجازت اخلي. کاغه ته خپل مړی وکاږي یا کاغه کې لاندې مړی راووته یا د قبرستان کې اډو کې راووته هغه یو طرف ته بل طرف ته خښ کا نو بیا په هغې قبرستان جوړولی شي. او که یو مسجد جوړي په هغې کې توسیع کولی او قبرستان راځي نو خیر د توسیع پکې کولی شي، هغه جوړولی شي پکې. خپه مې ماته شوې ده تیمم کوم، بهتره خو دا ده چې په خپه باندې ته لون لاس ووهې او نور چارندام وکړي. او که بیا هم نشي پاسېدی بیا تیمم کولی شي. ماسخوتن وخت کې نوکان کټ کولی شي، څوک یې نشي کټ کولی، بالکل کټ کولی شي، دې کې څه قباحت نشته. یو ښځه وایي زه پارلر ته ځم په هغې کې زه خپل ویښته کټ کوم او روزې سموم او باڼه لګوم، دا څنګه دي شریعت کې؟ ګورې شریعت ته ویښتو کټ کولو په عذر کې اجازت ورکوي. عذر دا دی چې یا د ښځې ویښته خراب شوي دي یا د هغې بالکل ډېر زیات اوږده شوي دي خپو پورې را رسېدلی دي نو دا بیا کټ کولی شي. دویم صورت دا دی چې ښځه د خپل خاوند دپاره هر قسمه تزیین کولی شي.
که چېرته دا سترګو باندې باڼه لګوي نو صرف خپل خاوند دپاره کولی شي خو دا به اودس دپاره لرې کوي دې سره اودس نه کېږي. دویم صورت چې دی دا خبره کړې ده چې یاره زه دا روزې سموم نو روزې دا ښځې اکثر نری کوي نو دا ټیک نه دي. خو که چېرته داسې وي چې هغه ډېرې زیات ویښتې راغټ شوي وي هغه صرف سمئ چې عام نارمل حالت کې څنګه هغه کولی شي خو بالکل دا نری کولی نه شي شریعت د دې اجازت نه ورکوي. زکات څنګه ورکم په ما باندې قرض دی او صاحب نصاب هم یم بینک کې پیسې دي بینک کې دي چې کمې پیسې دي او کم نور مالیت دی نو دا ټول راجمع کا دین خپل قرض ماینس که چې تا باندې څومره قرض دی هغه قرض ترې نه لیکه په دې نورو باندې به زکات ورکې. په دویم رکعت کې جلسه کې شامل شوم نو التحیاتو به ویم بالکل به وی دا به خامخا وی. د جمعې په شپه باندې خلک اکثر روجې پخوي خیرات کوي دا څنګه دي د صدقې دپاره څه وخت تعین نشته هر وخت ورکولی شي صرف دا چیرې د جمعې پر ورځ ډېر فضیلت دی دا د هغه دا هسې خبرې دي واقعي د جمعې د شپې فضیلت زیات دی په عباداتو کې خو صدقې دپاره څه وخت خاص نشته. چې مسجد کله ډک شي نو بهر ودرېدی شي بالکل بهر ودرېدی شي خو په هغه کې به د صفونو خیال ساتي او بل شرط دا دی چې هغه ځای پاک وي. د یو ښځې ماشوم پیدا شو هغې یو وخت کې روجې نه وي نیولې اوس پې بیا روجه راغه نو چا ورته وی ستا دا اوسنی روجې هم نه کېږي تر څو پورې تا مخکینۍ نه یي نیولې نه اوسنی روجې دې ونیسي او بیا هغې پسې دې که اوس نیوی شي یا هغې پسې متصل نیوی شي نو هغه نورې روجې د دې په ذمه باندې دي هغه روجې به هم دا ضرور نیسي. خلکو ته دعا کولی شي بالکل کولی شي بهتره طریقه دا ده چې ته بل ته دعا کې نو اول به الله ستا حق کې قبلی. په مخکینی روجه کې زه بیمار ما روجې نه وي نیولې نو اوس د دې کفاره ادا کم نه چې کله ته تندرست شي وجود دې ټیک شو نو ته کفاره نشي ورکولی هغه روجې به نیسې. صلات تسبیح منځ وکم هغې نه پس ته نوافل په ناسته کولی شم بالکل کولی شي جایز دی. ښځې ته مې ویلو چې ته به موبایل نه راخلې که تا موبایل راواغېست او ته په ما طلاق یې هغې د مور موبایل راغستی دی نو یو طلاق رجعي واقع شوی دی ته په الفاظو سره دې ته رجوع کې یا هغې سره همداسې رجوع کې چې ورته وی یاره ما تا ته رجوع کا نو نور په تا باندې څه نشته هغې طرف ته رجوع کا نکاح دې بحال ده. د مسجد د محراب مخې ته قبرستان دی دې کې مونځ کول بالکل ټیک دی کولی شي. یو سړی سره حرام مال دی د پې کاروبار کړی دی اوس یې توبه ویسې ده دی به څه کوي حرام مال چې چا سره یې دی توبه وکاږي یو د الله حق دی او یو د بندګانو حق دی. د الله حق داسې دی چې کله تا توبه وکاږله کم منځونه دنه قضا شوي دي هغه منځونه به راسر کې کم زکات دې نه ورکړی هغه زکات به ورکې او د بنده حق دا دی چې تا اوس توبه وکاږله چا نه به دې مال غصب کړي یا په ناجایزه طریقه به دې پیدا کړي کوشش وکړه کسانو ته مال واپس کې که هغې ته ته نشي واپس کولی صورت دې نه جوړېږي چې کم مال تا سره دی څومره مال د حرام پیدا کړو په هغې تا تجارت کړی دی هغه عمره مال ټول راوچت کا چې کم حرامو مثلا 10 لکه روپۍ د حرامې پیدا کړی په هغې د تجارت کړی دی 15 لکه شوي دي دا 10 لکه اوچتې که او صدقه که خو ثواب به پې درته نه میلاویږي. الله غفور و رحیم دی هغه کسانو ته به اجر میلو کی چې کم کسانو نه تا غصب کړی کم کسانو نه د مال والی وي او دا نور مال به تا دپاره پاکي خو دړه نه به توبه وکاږي صحیح ده نو دا د دې یو صورت فقهاو لیکلی دی. مسافر خلک اکثر په سفر کې کال و تیر کې ودي بیا هم سفرانه مونځ کوي په دې باندې روشنۍ واچوئ. غلطه طریقه ده د سفر دپاره شرط د 15 ورځو دی 15 ورځې نه کمې چې چرته تیرې نو ته سفر مونځ کولی شي که 15 ورځو نه زیات ته تیرې نو ته سفر مونځ نشي کولی ته به مکمل مونځ کې او د بار ملک ته چې خلک لاړ شي دی مسافر په هغه صورت باندې خلک ورته وایي چې د کور نه بېل وي په سفر باندې خو ته چې په دې ځای کې کم ځای کې کار کوي دلته ته مقیمي ته به دلته پوره مونځ کې دا چې کم مونځونه دې کړي دي نو دا به ته ټول دوباره راګرځې دا ستا 2 رکعاته نه دي قبول شوي ته به خپل مونځونه دوباره کې ټیک صورت دا دی چې تو هر یو مونځ سره خپل مونځ دوباره راګرځوه ستا مونځ پوره نه دی شوی نو دا دی غلطه یو هیله ځان دپاره جوړه کړې ده دا ټیک نه ده. چې په پیسو باندې کال تیر شي او بیا ورسره ستا نورې پیسې هم راجمع شي نو په دې ټولو باندې به زکات ورکړې ښه دا نه چې په اوس باندې کال تیر شو نورې ورسره راجمع شي چې یو تا سره مطلب 1 لک روپۍ دي او دې دوران کې تا سره 50-60 روپۍ نورې راغې او کال آخره ده کال پې تیر شوی دی نو په دې 1,60,000 باندې به ته زکات ورکې.
یو سړی اذان وکړو بل سړی اقامت وکړو ورته غوسه شو نو بالکل صحیح کار کړی دی چې کم سړی اذان وکړي هم هغه به اقامت کړي د هغه حق زیات دی که بیا د ډېر زړه کېږي نو هغه نه تپوس وکړه چې زه اقامت کوم. یو عالم دا ویلی دی چې تاسو مونځ له ډېر اهمیت ورکوئ او حضور پاک قصدن درې ځل مونځ پرېښی دی نو وی خلک د مونځ نه متنفره کړي. عالم خو به نه ویلې زه خو څه ویم خو چې تا دا خبره کړې ده مونځ قصدن نشي پرېښودی دا ګناه کبیره ده او د دواړو جهانو سردار خلک د ګناه کبیره نه ساتي هغه صغایر ګناهونه نه ساتي نو څنګه به حضور پاک پرېښه دا خبره خو د عقل نم بعیده ده د عقل نم لرې ده چې کله سړی نه په هیره باندې مونځ لاړ شي نو چې کله تا ته راياد چې په هغه وخت کې مونځ کولی شي. حضور پاک د خیبر د غزوه خیبر نه چې راتله نو په لاره کې پړاو واچولو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نگران جوړ کو چې ته به مونږ مونځ له راپاسې هغه هم چېرته سورلی ته ډډه والې د غریب سترګې ورغلي دي د پاتې شوی دی د نور په شعاګانو باندې ټولو کې اول حضور پاک راپاسي بیا چې کله حضور پاک راپاسي ټولو ته وایي زر پاسي او سورلی مخکې کې وي د دې ځای نه حوست دی مخکې لاړه حضور پاک هلته اودس چارندام وکړو بلال ته وایي اقامت کوه مونځ یې وکړو. دویمه موقع د خندق په موقع باندې حضرت عمر صاحب راځي وی حضرت وی کافرانو ته بد را دوی وی د دې منحوسو د وجې نه موږ نه مونځ لاړو حضور پاک ورته وی مام نه دی کړی وی ما نم قضا شوی دی حالان کې د مازدیګر مونځ نه و کړی او ماښام وخت پې داخل شي حضور پاک اودس چارندام وکړو په هغه وخت کې مونځ وکړو نو حضور پاک چرته هم قصدن مونځ نه دی قضا کړی که دا چا یو خبره کړې دی هسې ابس خبره یې کړې ده د دې خبرې څه اصلیت نشته. ټیک شوه اس حضور پاک قصدن چرته مونځ نه دی پرېښی دا ګناه کبیره ده. ګورې چې کم بعضو فقهاو خدا لیکلی دي وی کم سړی چې قصدن مونځ پرېږدي دی د اسلام نه خارج شه وی ځکه د اسلام رکن پرېښه او چې کله یو سړی نه په هیره باندې لاړ شي نو هغه وی الله تعالی به دا سړی نه رانیسي. هغې وجه څه ده وجه یې دا ده چې یاره ده نه په هیره باندې نسیان باندې تلی دی نو الله به یې معاف کړي. بله مسله داسې ده چې یاره خپې لاسونه ووینځي مخو لاسونه ووینځي خپې دې نه وینځلې او بیا هغې نه پس ته اوبه ختمې شي نو اوبه راوړه هغې پسې بیا سره خپې وینځلی شي. ښه کپړو باندې ګندګي ده هغه ګندګي چې ته لرې کې او په بل ځای باندې ولګي نو په بل ځای کوشش کوه کپړې راغونډې که د هغه ځای نه لرې که په بل ځای باندې ولګېده نو په هغه ځای باندې ته لون لاس اوه ځان له صفا که. سلسلبول بیماري ده او بواسیرو بیماري ده مونځ کې د دې څو کم دی هر یو مونځ دپاره به ته بل اودس کې بواسیرو بیماري ده د کپړو ده ګنده کېدو خطر تاته ده نو کوشش دا کوه ته کپړو لاندې انډرویر جانګې اچوه نو په هغې کې ته ځان ته څه کپړه وغیره ږده نو ستا کپړې به بچ وي کپړه یا غورځوه یا چېرته ټیشو پیپر یا مالوچ هغه بیا غورځوه نو کپړې به دې بچي نو دا بهترین صورت فقهاو لیکلی دی. زه به هر ملک یم هره میاشت کور ته پیسې رالیږم 50-60 روپۍ نور جمع پونجي مې نشته په دې زکات شته نه په دې باندې زکات نشته. یو روندار خپل لیور له پی ورکړي وو نو آیا د روندار خور سره نکاح کیږي نه کیږي دا د ترور شوه. جی ایس بینک سره مې سونه ایښې ده هغې له زه 15,000 روپۍ میاشت ورکوم او دا زه چې کله دا قرض هغې له واپس کم هغې به بیا ماله خپله سونه واپس راکړي دا سود دی د دې نه ځان وساته. ما د غوږونو اپریشن کړی د غسل په وخت کې زه په غوږونو کې مالوچ کیدم چې کله غسل وکم بیا په هغې کې لون لاس ووم نو دا کیږي نو بالکل کیږي ټیک ته ستا عذر دی. مونږ روزانه 200 کیلومتر سفر کیزو نو آیا هلته به مونږ څنګه مونځ کوو که 15 ورځې م هلته مستقل نه وي تېرې کړي نو تاسو به هلته سفرانه مونځ کوئ د سفر مونځ به کوئ. ما وی چې زه به نشه نه کوم په دې باندې ما قرآن خوړلی خو بیا مې نشه وکړه نو ته کفاره ادا کا او نشه څه ښه شیز نه دی ځان ته بچو ساته چې الله حرام کړي دا خو الله سره ته د جنګ اعلان کې الله به دې په دې شي باندې راونیسي دا شیز مه کوه د دې نه توبه وکړه ځان تایب کا. دعای قنوت راله نه راځي څو کم دعای قنوت چې نه درځي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا وایي که دام دله نه دی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی د دې په ځای 3 پیره دا شیز وایي. ټیک شوه عدت نه پس ته ښځه به قبرستان ته ځي او هغې کې به بیا خپل خاوند قبر ته چې لاړه شي نو دی وی بیا مور کره به ځي دا خو شریعت کې د دې باره کې شته نه چې د ښځې عدت تیر شو هغې ته اختیار میلو شو هغه بیا مور کره هم تلی شي هر ځای ته تلی شي او قبرستان ته ښځه که چېرته لاړه شي او قبر ته واویله کوي جړاګانې فریادونه کوي نو بیا نشي تلی دې دپاره دا جایز نه دي. شعبان روزي نیول شعبان
فضیلت شعبان ډیر لوی فضیلت ته پدې کې یو شپه راځي چې هغې ته شب برات وي په هغې کې د خلکو نامه اعمال به راځي حضور پاک فرمایي وی زه په دې ورځ باندې روژه ځکه نیسم وی چې ایام 20 کې به حضور پاک روژې نه وي 14مه 14مه 15مه د حضور پاک معمول به همدا و وی زه په دې ورځ باندې ځکه روژه نیسم چې اعمال الله ته زیوزم چې زه په دې حالت کې یم چې زما روژه وي په دې کې حضور پاک یو څو کارونه کړي دي او د دې میاشتې فضیلت په یو بل صورت باندې هم دی هغه دا دی چې د رمضان تیاری کول د حضور پاک په دې کې ډېرې زیاتې روژې نیولې دي ډېر شی روایت د دې باره کې راځي ابوبکر صدیق صاحب نه منقول دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم روایت راځي وی ډېرې زیاتې روژې به حضور پاک په دې میاشت کې نیوي څه خاص ورځ روژې حضور پاک تعین نه دی کړی خو د آخرنۍ 2-3 روژو نه حضور پاک منع په دې وجه باندې کړې وه چې یاره ته رمضان روژو ته لږ تکړه شې په هغې باندې مه نیسه په دې کې اکثریت خلک څه غلط طرف ته روان شي حضور پاک په دې کې یو فعل کړی دی چې هغه رمضان مبارک د 15 شعبان باندې حضور پاک فاطمی رضی الله تعالی مرعشی رضی الله تعالی عنها سره نو د دې نه پاسې د ولاړو بقي قبرستان ته هلته منځونه کول دعاګانې کولې نو هغه وایي چې زه ورپسې لاړم نو ما د هر څه وکته نو په دې دوران کې وي ما وی هسې نو حضور پاک بل چرته نه ایتلې بلې بیبي له نه ایتلې خو چې راغم راته وی ته ماله اجازت راکې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلو جبرائیل امین راته وی نن چې څه غواړې دعاګانې وغواړه وی زه پاسې د ما امت له دعاګانې غوښتې یو قبیله حضور پاک یاده کا وی الله تعالی په دې ورځ باندې د هغې د چیلو نه زیات څومره ویښتې پې ګناهونه معاف کوي نو په دې ورځ باندې حضور پاک دا یو فعل کړی چې هغه قبرستان ته تلو نو خلک په دې شپه اکثر قبرستان ته ځي مفتی شفیع رحمه الله لیکي وی ګوره وی یو فعل چې څومره حده پورې شوی دی هغه عمر عمل پې وکړه حضور پاک یو ځل تلی دی خیر دی یو ځل لاړ شه هر ټایم دا شیزونه مه کوئ دویم خلک په دې کې حلواګانې پخوي څوک څه کوي شب برات دی دا شیز دی نو ګوره چې الله تعالی د دومره خلکو ګناهونه معاف کړي نو هلته خو به شیطان خپل رول خامخا ادا کوي که نه او چې دومره ډیر ګناهونه معاف کیږي راشه ته پکې دا نور راټینګ کا په بدعاتو کې مبتلا کا چې خلک بدعات شروع کی چلته ګناهونه معاف کیږي دلته به ګناهونه نور زیاتوي او بدعات خو په دین کې یو نوې جراثیم دی په دین کې یو نوې کار پیدا کول دی نو په دې روزو باندې چې څه اعمال کوئ ذکر اسکار کوئ منځونه کوئ تلاوت کوئ روجې نیسئ په دې روزو په دې پوره میاشت فضیلت ګورې زیات دی د یو ورځې نه او د میاشت فضیلت ځکه زیات دی چې دا روجې تیاری ده بهلول دانا د یو دغه لاړو بادشاه له په هغه وخت کې بادشاه ورته وی بهلول ورته وی دا چوکه واخله او د ځان نه چې درته بېوقوف سړی وښکاري هغه له دا چوکه ورکه نو دې ګرځېدو چوکه به ورسره وه اخره کې چې کله بادشاه په مرض الموت باندې پروت دی په کټ کې دی وله راغه ورته وی بادشاه چېرته ځې ورته زه خو ډېر اوږد سفر باندې روان یم وی چېرته روانې وی یاره زه خو د آخرت سفر باندې ځم وی بیا به کله راځي وی ته اوس هم د بېوقوفتوب خبرې کې هغه سفر له چې څوک لاړ شي بیا نه راځي وی ښه وی بادشاه سلامت وی کسان دې مخکې لیږلي دي چې خیمې درله هلته جوړه کړې وي یا د هغه ځای زاد او توشه وی ته څه د بېوقوفتوب خبرې کې نو هغه چوکۍ واغسته وی بادشاه سلامت دا ته واخله وی ما ته خو تا نه زیات بېوقوف څوک نه ښکاري وی هغه څنګه وی ګوره وی کله چې ته یو سفر لدلی په دنیا کې اول به د فوج لاړه هغې به تاله د خیمو د رهایش انتظام وکړو بیا د خوراک د بسترو انتظام وکړو ته دومره لوی سفر باندې دی چې ستا مستقل سفر دی واپس نه راځي او ته هېڅ هم نه دي لیږلي نو بادشاه ورته وی بهلول وی ما خو ته بېوقوف ګڼلې ته خو ټولو کې هوښیار سړی واقع چې موږ هغه سفر باندې روان یو هغه سفر نه موږ ځان سره راونړه نو د سفر له تیاری کول دی نو د رمضان له تیاری کول دی د دې په وجه باندې شعبان میاشت کې ډېر روجې ډېر فضایل دي په دې کې حضور پاک چې کم اعمال کړي دي په هغه اعمالو کې یو دعا ده یو منځ کول دی په دې کې او چې کم کسانو بخنه په دې ورځ باندې نه کېږي عام پکې شته یو پکې شاهین سړی هغه چې کم جګړمار سړی د والدینو نافرمانه د دو ګناه رب نه معاف کوي په دې ورځ باندې
یو هغه سړی چې پرتوګي د دې ګیټو نه لاندې وي پنسۍ لاندې دا د کبرجن سړی علامت د سړی بخنه هم نه کوي تا ته خو یو وړوکی فعل ښکاري څومره لوی جرم دی رب دې پې نه بخي بل هغه سړی چې کم غیبت کوي الله وی دا سړی هم په دې نه بخم او ټولو کې لوی مجرم چې عادتي شرابي وي او هغه نه لوی مجرم چې د والدینو نافرمانی ډېر داسې بدبخته شته چې مور او پلار یې خفه کړي بس رضا یې کوي چې رب دې نه بخي بعضې خو پکې دومره لوی لوی دعوې وکړي هغه وایي که زه پې جهنم ته ځم معافي ترې نه غواړم توبه وکړه هغه جهنم ګورې ډېر لوی عذاب دی د دنیا نور ته نشي ټینګېدی چې ګرمي در باندې راشي او تو جهنم ته بدم الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین